अपने लिए जीना तो जानवर भी जानते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखो। और दे तवेले की हम this should be the rule of business. شو المنظور شو؟ أنا نقول بعيق النشطة ولا نشطة مخالف فريق بعيق بنشتي دي مقابلة کی ويختنقي کی tourism والا کار شروع کو. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कदरमन कतुन तासु गोरे हमदन टीवी ज़य मस्तास कोरबा शफअल्लाह प्रोग्राम आम नजर सरा यो ज़लबिया तासु खिदमत की हाजिर मा कदरमन कतुन को टोरनावल तासु तक यूट्यूब चैनल बांधी खुशामदीद वयमा स्टूडियो की जमुंगा द्रम प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला गा रिकॉर्ड कीगी मुंग सरा नननी प्रोग्राम के द ज़िला शंगली पुरन सरा ताल्लुक लरुन के नामी ग्रामी शख्सियत मोहतरम मौलाना रहमतुल्लाह से मौजूद है इंशाअल्लाह ताला मुंबा मौलाना से सरा द दुई को चलेनो रिस्पांस थे और खत तजुर्बा लरी पता का खबर बांधी द दिन अलावा द दुई ताल्लुक थे नो दारिया वाली सरबतीन तो पूछना को मौलाना से पुरनावल सासो के ज़्यादा शुक्रिया था को मुझे तासो वक्त हुईस्ता और मुझे स्टूडियो तरा ढेर ढेर मनाना शुक्रिया शफीउल्लाह से उस्तासु द हमदम टीवी टोलो अराकीनो फियादो बदवर की هغوی یو داسې سټوډیو دلته قایم کړه چې دا یو پسمانده علاقه ده داسې یو مؤثر نظام دلته نشته چې د علاقې د مسایلو او د هغې د حل کولو اواز خلکو ته ورسېږي نو زه یو ځل تاسو ته بیا دا درکړم تاسو ته تسلي درکوم چې انشاءالله چې په هر موړ او په هر ګام به موږ تاسو سره ولاړ ډېر زیاته مننه کوم مولانا صاحب چونکې ماشاءالله ستاسو چې کوم کاروبار دی د شنګل ټراول ایجنسۍ په نوم باندې تاسو د پورن په بازار کې د ډېر وخت نه ژوند کوئ نو هغې حوالې سره موږ تاسو نه تپوسونه کوو چې ستاسو چونکې تعلق هم د جمعیت العلماء اسلام سره دی او د یو مدرسې سره باقاعده تاسو وابسته یې او باید په کار ویل کېږي داسې چې علما کرام دي مطلب د دین سره چې کوم کارونه دي دا د خپل وابسته ساتي او تاسو د بجای د هغې کاروبار باندې ډېره زیاته توجه ده نو دې حوالې سره به تاسو څه وایئ داسې نه چې ستاسو نه ستاسو کار چې دی هغه پاتې شي تر کومې پورې چې د کاروبار تعلق دی نو د زندګۍ سره دا یو لازمه خبره ده چې په هر وخت کې سړی خپل هغه معاشي ژوند چې دی هغه ښکلی تېر کړي او که موږ تاریخ وګورو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام زندګي چې کومه وه د نبوت نه مخکې کوم 40 سال نه مخکې چې د هغې کومه زندګي وه معاشرتي زندګي په هغې کې هم هغو کاروبار کړی دی لکه حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره د هغې چې کوم دی نو شراکت د هغوی به مال و نبي علیه صلات وسلام به هغې له هغه خرڅاو په مختلفو قافلو کې د هغې تاریخ کې مونږ ګورو دې نه علاوه که مونږ او تاسو د دنیا نور حالات وګورو لکه مونږ او تاسو ته خو دا ښودلی کېږي چې یوسف علیه صلات وسلام حسین او جمیل پیغمبر خو دا نه ویلی کېږي چې هغې چې کله وزیر یا اوه کاله کم قات ساله زندګي وه هغې کومه منصوبه بندي کړې وه چې په هغې کې یو کس هم د لوږې نه هغه نه دی مړ شوی یا که موږ تاسو سلیمان علیه صلات وسلام باره کې دا خو اورو چې داسې پیغمبر و چې د هغه دبدبه او شان والا بلکې په جناتو هم د هغوی حکومت و خو د هغه سیاسي بصیرت ته لږ ګورو چې هغه په خپل وخت کې د فلسطین او یمن په منځ کې یو داسې معاهدات کړي ځکه فلسطین چې هغه انډسټریل صنعتو ریاست او دغه چې یمن دا اګریکلچر ریاست دې په مابین کې چې کوم معاهدات هغې کړي او خطې ته چې څومره خوشحالي راوړې وه په هغه وخت کې نن زمانه هم د هغې د مثال راوړنه چې دی هغه قاصده نو چونکې کاروبار کول چې دي دا دې دپاره نه چې سړی د ځان له وګړي خو چې کله په معاشره کې غریب خلک د هغې سره تعاون وکړی شي هغې له فایده ورکړي دې نه وروسته بیا که موږ د صحابو دور کې وګورو حضرت ابوبکر صدیق صاحب د کپړې یو بهترین تاجر و نن سبا چې څوک د کپړې تجارت کوي نو هغه ته ویلی کېږي چې دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نقش قدم باندې روان دي موږ تاسو له کاروبار کول هم پکار دي خو چې په هغې کې د حلالو د حرامو تمیز وي ما صاحب دا راته ووایه په معاشره کې ډېر خلک چې دی کاروبار کوي او بیا اکثر هغوی چې دی نو خفه وي پریشان وي خپل کاروبار کوي نو د کامیاب کاروبار دپاره د بنیادي اصول وسي د
کامیاب کاروبار دپاره چې کوم اصول دي موږ او تاسو خو صرف دا ویو چې ګټه وکړی شي. ګټې خو هر سړی سهار راوځي په مختلفو طریقو ګټلی کېږي، خو په کار دا ده چې د ګټې سره دعا واخیستی شي. مثلا یو ګاډی والا دی دی تا له فروټ درکړي او په دې کې یو فروټ چې دی هغه خراب وي نو په کور کې دته بد رد ویلی کېږي. خو که چېرته دی دا خبره تاته وکړي چې سر نن زما سره فروټ تازه نشتی، ته د دې بل ګاډی والا نه یا د بل دوکاندار نه د فروټ واخله، نو ده خو په دغه ټایم کې خپل کاروباري نقصان وکړو، خو چونکې ده دا فایده وکړه چې کله ته لاړې کور ته او بل ځای کې ته سبزي یا فروټ واخیستل ته به 500 کسانو ته هغه نورو ته نو په دغه ورځ د ده کاروباري نقصان شو، خو چونکې ده دعاګانې واخیستې، د یو اډورټایزمنټ ستا له طرفه وشو، نو د ده به بیا د کاروبار سره څه کېږي هغه اډورټایزمنټ هم کېږي او دی به د پیسو سره دعاګانې هم ګټي. دې وجې نه یو کامیاب بزنسمین او کامیاب دکاندار هغه دی چې هغه د خپلې فایدې نه زیات د گاهک فایده اهم وګڼي. دې وجې نه وایي هم اپنے لیے جینا تو جانور بھی جانتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھو. او دې ته ویل کېږي هم this should be the rule of business. یعنی د کامیاب بزنس لپاره دا رولز دي چې بس د خپلې فایدې نه زیات ته د کسټمر فایدې ته وګورو. نن زموږ او ستاسو رواج څه دی چې کله یو دکاندار ته چې کوم دی یو څیز شارټیج راشي نو ډېر مال ګران کړي، اگر که هغه په معاشره کې یو سپین روبې حاجي او تبلیغي یو هر څنګه د هغې خو چونکې هغه ته هغه رسد کوي او دلته یې طلب سیوه شي، نو دا چونکې یو کاروباري خپل قانون دی ډیمانډ اینډ سپلای د هغې په وجه خو چونکې زمونږ اسلام چې دی هغه موږ دا اجازت نه راکوي چې ته چې کوم دی د خپل طرفه یو داسې دغه راولي په قادسالي یا شارټیج په مارکیټ کې چې هغې د وجې نه کسټمر ته نقصان وي. دې وجې نه مغربي ممالک چې کوم دي یوروپ، امریکا، کاناډا، کله چې هلته یو قسمه لکه مثلا بارانونه وشي یا داسې یو طوفان آفات وغیره راشي نو حکومت سره د هغه ځای کوم کاروباري خلک چې دی نو هغه عوامو ته ریلیف ورکوي. مثلا مومبتي به $1 ده نو هغه د $1 4 شي او د هغې متبادل پاکستان کې چې کله باران شي جړۍ شي نو بیا به په پرون کې د 10 روپو د پلاستیکو ګرز تا ته به 120 میلاویږي، تا ته به 140 میلاویږي. دا ولې مطلب د غریب سړي د هغه درد نشته، احساس نشته چې یو بل رور مسلمان ته فایده ورسي. ټیک شو چې قدمونه وکړو ماشاءالله ما صاحب سره ډېرې ښایسته خبرې زموږ ته چې هغه روانې دي. دوی سره به نور موږ سره سوالات دی د دوی ذاتي چې کوم زندګي د هغې باندې هم خبرې اترې کوو، د دوی چې کوم سیاسي میدان دی او هغې کې د دوی چې کوم هلې ځلې د هغې باندې هم خبرې اترې کوو. انشاءالله تعالی وخت پوره شی دی زموږ وړاندې خپل پیغام تاسو موږ سره شي. دا د فیری پینټس پاکستان نارنجی، شین زرغونه، لرغون سپین، زیړ، خړ، آسمانی نیلا، د قدرتی رنگونو بالکل پشان فیری پینټس. جی ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې موږ سره پروګرام کې موجود دی ډېر زیات قدردان محترم مولانا رحمت الله صاحب. مولانا صاحب زه به څلورم سوال تاسو نه دا وکړم چونکې تاسو کورن سره تعلق ساتئ او ماشاءالله دلته یو سیاسي میدان هم ډېر په ګرمه ګرمۍ سره چې دی نو هغه مخ وړاندې روان دی، بلکې ستاسو تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی، خو بلکې ستاسو چې کوم عملي میدان کې ستاسو حاضري ډېره زیاته کمه ده، نو وجه څه ده د دې؟ تاسو ماشاءالله نامي ګرامي شخصیت یې تاسو حاضري ولې کوئ؟ تر کومو پورې چې د سیاسي زندګۍ تعلق دی، سیاست خو موږ او تاسو په معاشره کې دې ته ویلی کېږي چې دروغو ته یا فریب وغیره ته په معاشره کې چې کوم هغې له نوم ورکولی کېږي، او زه سیاست ګڼم د انسانیت خدمت. خو چونکې کاروباري زندګۍ سره وابسته یم او دومره ټایم نشم ورکولی نو
شاید چې دا زمانه ونه کړی شي. باقي د دې علاقې چې کوم سیاسي صورتحال دی هغه صرف د جنازې او لاسنیوي پورې پاتې دی چې موږ تاسو وینو هر سیاسي سړی به ځان جنازې له رسوي او دغه ځای ته به صرف د دې دپاره ځي چې یاره دغه کوربه او دغه د علاقې خلک ما ویني د هغه تصویران به جوړېږي تصویران ویستلی کېږي مطلب زما نوم وشي زما نوم وشي. حالانکې حدیث کې راځي چې یو مسلمان د بل مسلمان مړي په جنازه کې شرکت وکړي نو د ده دپاره یو قیراط ثواب دی. نو بیا چې کله قبر ته لاړ شي د هغه په دفن کې په هغې کې د شرکت وکړي نو 2 قیراطه ثواب دی. خو چونکې نن سبا موږ او تاسو د ثواب نیت خو نه خو صرف د دې دپاره حاضري زموږ او ستاسو بلکې خاص کر د دې ضلع شنګلې او د پورن سب ډیویژن سیاست پاتې شوی هم لازمي ورته دی. نو زه دغه مشرانو ته ځکه دا زموږ د علاقې پهچان دی هغې نه هم دا تمه لرم چې هغوی دا یو روش کم از کم ختم کړي بجای د دې چې په جنازه کې شرکت کوي یا هغه ځای له ځي نو که په صرف په ټلیفون باندې د هغه کوربه سره یو 2 خبرې وشي د هغې د ادرسي وکړي یا خدمات شروع کړي. بله دا ده چې زموږ او ستاسو دلته انتهایي انتقامي سیاست شروع دی. ډېر خلک داسې چې هغه په تعلیم کې دي یا په هسپتال کې صحت شعبې سره تعلق لري خو د هغه چونکې قائد یا مسلم لیگ والا دی یا پی ټی آی والا دی نو مخالف کس د هغه د تنګولو کوشش کوي ترانسفر ته یې نه پرېږدي هغه ته په هغې کې داسې مسایل جوړوي چې هغه په هغې کې همیشه دپاره حجه وي. نو دا یو درخواست دی زما دغه مشرانو ته هر مشر ته خپل ځان معلوم دی چې یاره څه پوزیشن دی چې کم از کم عوامو ته دا لار پرېږدي چې یاره تاسو خپل سیاسي میدان هم په خپله ټاکئ خپل سیاسي مشران په خپله غوره کوئ او دوی د علاقې په یو ځای باندې خدمت شروع کړي. که موږ تاسو ګورو تېر وخت کې دلته ګریډ سټیشن منظور شو ننه پورې په هغې کار نشته. ولې نشته؟ مخالف فریق په هغې باندې سټې دې مقابله کې په یختنګي کې ټوریزم والا کار شروع کړو هم مخالف پارټۍ د هغې توړ وکړو په هغې باندې مسایل شروع شو هغه هم سر ته ونه رسېد. نو چې دا مشران زموږ سیاسي یو ځای کښېني او د علاقې د پرمختګ دپاره دوی غټ ګامونه واخلي. زه په داسې صورتحال کې د عام خلکو له څه کول پکار دي؟ عام خلکو له خو دا کول پکار دي چې هغوی خپل سیاسي مشران د عملي اقداماتو په ذریعه باندې د هغوی چناو وکړي چې یاره دا سړی د کارکردګۍ په بنیاد باندې ښه دی د علاقې له ښه دی د عوامو له ښه دی د اسلام پسند دی یا د په خپله دومره اسلام پسند دی یا نه دی خو د ده مخکې مشران هغه د اسلام سره څومره تعلق ساتي هغه په دغه سلسله کې خپل څومره کردار ادا کولی شي. ځکه ووټ او یا دا چې دا خو شرعي علما ټایم په ټایم باندې وایي نور مشران هم چې دا یو امانت دی نو هغه امانتدار ته رسول پکار دی. مولانا صاحب څه ګڼئ مستقبل سوچ تاسو څه دی دغه سیاسي حوالې سره تاسو سوچ څه دی مستقبل؟ بس امیدونه خو هم ډېر دي او دنیا په امید خوړی کېږي. الله دې ډېر ژوند راکړي د خیر او د عافیت او د عزت سره. بس اراده م دا ده چې د خپلې علاقې د ترقۍ دپاره په رفاهي کارونو کې حصه واخلم او الله پاک دومره مستحکم کړي چې د هر رور غریب او د کونډې دغه شان د یتیمانانو په هره موقع په هره ورځ خدمت وکړم. دا مې ارمان دی او چې دا صرف د الله د رضا دپاره وي د هېڅ یو سیاسي یا نورو دغه دپاره نه وي. ما صاحب اخري تپوس په دنده وکړم د زندګۍ ټولو نه اهم خواهش ستاسو کوم یو دی چې تر اوسه پورې نه دی پوره شوی ستاسو؟ بس همدغه مې خواهش دی چې بس د انسان خدمت مې کولی او دا مې صرف د الله د رضا دپاره کولی. الله دې په دغه کې ډېر وکړي. ډېره مننه مولانا صاحب ستاسو په قیمتي وخت. ستاسو هم ډېره مننه ډېره شکریه. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړو زموږ سټوډیو ته تاسو راغلئ. ډېره زیاته مننه. جي قدرمنو لیدونکو تاسو تر موږ سره نن موجود وو مولانا رحمت الله صاحب چې څه تعلیق محتاج نه دی ماشاءالله تعالی تاسو د هغه ډېر مفید خبرې چې هغه موږ ته وکړې موږ ولې دې الله دې وکړي چې په دغه خبرو موږ عمل هم وکړو او زموږ چې کوم سیاسي مشران دي الله دې وکړي چې دا خبرې زه به خصوصي دا ووایم چې دا ورته الله دې کې وخت پوره کېږي خپل کوربه شکر الله ته اجازت ورکړي او ګورئ همدم چې ویده الله